تاسو ماته لږ جواب راکړئ که نه اصل کې زه بل ځای کې هم دلته نټ هم لږ کمزوری دی. اوس ټیک دی سر دې لکه کېږي راکېږي صحیح ده. صحیح ده. زاهد بھائی تاسو ته ما آواز صحیح درځي؟ زه ټیک ته به زه سټارټ کوم که نه. دا مونږ پرون ویلی و دلته پورې خو که نه تاسو ته به یاد وي دا کلاسیفیکیشن مونږ ویلي وو، دا مو ویلی وو، دا مو ویلی وو، دا مو ویلي وو. خو بیا چې کوم دی دا سیسټم ویل دي نن فایر پریونشن پلان دی چې مطلب کور لګي چې هغې نه مخکې مونږ د هغې دپاره بندوبست وکړو. هغه څه طریقې سره کېږي ټولو نه اول خبر دا د رایز الارم چې وی الارم وغږېږي په کار دا ده. بیا اسمبل ان هال چې یو حال کې را یوځای شي خلک را غونډ شي دا یو ښه طریقه ده. بل د فایر اسټینګویشر سیسټم دی چې که اور لګي چې هغه ځای کې فایر اسټینګویشر سیسټم وي څنګه چې دا فایر اسټینګویشر تاسو ته ښکاري. صحیح ده. داسې چې کوم دی بیا د فایر ایگزټ ډور دی چې تاسو سره هلته کې فایر ایگزټ ایمرجنسي ګیټس وي چې هغې نه ته کویټ کولی شي. بیا کریټ پکچرز اینډ ویډیوز پای مطابق سره چې خلک ټرین کې څنګه زه تاسو ته هم سیفټي انیمیشن وګورئ په یوټیوب نو دې نه بس تاسو آیډیاز کلیر کېږي دا به تاسو ته اسانېږي. بیا وایي فایر انسټال ا فایر اسټینګویشر وایي چې فایر اسټینګویشر هلته کې انسټالول پکار دی ایوری 25 فیټ چې هر 25 فیټ پس مونږ سره یو فایر اسټینګویشر لګېدلی وي که څه ایمرجنسي کېږي چې مونږ اور وغیرہ کنټرول کولی شو. بل فایر اسټینګویشر مست بی انسټال نیر الیکټریکل بولټ چې چېرته ده بجلی بورډز وغیرہ بھی پکار دی چې هغه ځای کې دا مونږ انسټال کو کنایې د وجې مسله کیدی شي. بیا چې کوم دی ډونټ یوز فایر اسټینګویشر اف یو ډونټ نو اباؤٹ د نیچر اینڈ ټایپ آف اټ. و اسټینګویشر نه دی استعمالول پکار تر هغې پورې چې ته هغې استعمال نه خبر ولې کیدی شي درته هغه ډش شي لکه مختلف مسلې در سره کریټ کیدی شي نو مختلف مسلې راتلی شي. یوز د فایر اسټینګویشر فرام 2 فیټ ډسټنس د 2 فوټ لرې نه به مونږ دا استعمالو او دا ضروري دی. صحیح ده. بیا چې کوم دی فایر ایگزټ ډور مست بی انلاک چې کوم فایر ایگزټ دی ایمرجنسي ګیټس دي چې هغه کلاو وي چې تالا وغیرہ ورته نه لګېدلي ګینې دې د وجې بیا مونږ سره نقصان کیدی شي او هغه نقصان ډېر هم کیدی شي اور لږ هم کیدی شي لکه مختلف قسمه مسلې ښکارېدی شي مونږ سره. خو یو منټ او دا ضروري دی. भाई माइक म्यूट के दा शोर राजी زما हाँ تاسو مایک میوټ کې کنه ځای کوي شور راځي التنا نو صحیح شو سر څه تاسو بیان کوي دا میوټ کې نو بیا زما خدام التنا بیا شور راځي کنه نو دا چې تاسو میوټ شو صحیح ده اوس مخکې زما هغه د پاره तैयार भी आशी पानी रख मेरे लिए मैंने सर धोना मैंने बाल काटे हैं. خب بیا داسې چې کم دی ټرین ایټلیسټ 6% چې کم از کم شپږ تنان تاسو کمپني کې ټرین کړي وي ګینې هغه به درته مسله جوړوي او بل دا د ایمرجنسي سچویشن کې درته نور هم ډېره غټه مسله جوړېدی شي. نو دې دپاره پکار دا دی چې مونږ تنان کمپني کې اول نه ټرین کو چې که داسې چېرته یو حادثه یا مسله کېږي چې کم از کم مونږ سره تنان ټرین وي. فایر پریونشن پلان چې که اور ولګي چې هغې फायर न बच के दो दपार सन सब बंदोबस्त करी हुई. ब्या चिकम दे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब पॉइंट्स थी. फायर डिस्ट्रॉय 2800 इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ईच ईयर लगा हर काल 28,000 इंडस्ट्री चिकम दे आगा तबाह की खराबी की काजिंग सुमरा $596 million दा डॉलर्स के मिलियन याद ही लगा लकुनो डॉलर्स चिकम दे आगा नुकसान की गए मुख्तलिफ डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज इन US लکه ګوره پاکستان کې موږ سیفټي نه فالو کوو ته سوچ کوئ چې څومره ډېر نقصان به کېږي. دا خو نقصان چې دی کم یاد دی د US یونایټډ سټیټ کې نو چې هلته خلک سیفټي فالو کوي بیا هم دومره مسله جوړېږي. بیا وایي 90% آف دیس فایرس کین بی اټریبیوټډ ټو هیومن ایررس دا د انسان غلطي د وجې اور لګي اور بیا نقصان هم د وجې کېدی شي لکه نو هغه وایي چې دا انسان د هغه د وجې مسلې کېږي. بیا فایر کین بی پریونټډ وذ ان اویرنس چې کله موږ خلک ټرین کو اویرنس ورته ورکو نو هغې د وجې بیا موږ سره هغه نه کېږي لکه دا چانسز کمیږي د چې کوم اکسیډنټس وغیره دي د هغې چانسز کمیږي. نو دا موږ هم دې طریقې سره کمیږو
کولی شو. بل دا دی که ته ځان ته نه ټرین کړې نو هغې د وجې موږ سره مسله جوړېدی شي دې د وجې، نو دې ته به لږ خیال کوئ تاسو. بیا چې کوم دی ګډ هاوس کیپینګ دی، نو دا خو لازمي خبره چې ګډ هاوس کیپینګ مونږ کوو نو ایکسیډنټس وغیره نه کیږي، لکه پراپر هر څه صحیح طریقې سره وي. بیا وایي چې فایر کین بی پریونټډ ود اویرنس، چې خلکو ته اویرنس وي هغې حوالې سره چې که اور لګي اور کم قسم اور دپاره کم اسټنګویشر استعمالول دي. که تاسو ته ما ولویلو که د بجلي مثال بجلي د وجې اور لګي چې پای باندې ته اوبه اچې نو الټه درته نقصان کوي، لکه هغې څه نه څه نقصانات کیږي هغې د وجې، نو موږ به هغې دپاره اوبه نه استعمالوو، ګنې هغې د وجې کرنټ لګېدی شي او الټه نورم نقصان زیاتېدی شي. awareness of hazards and safe workplace practices, these include چې ته ټریننګ ورکول پکار دي د فرسټ ایډ حوالې سره او فایر حوالې سره. بیا ګډ هاوس کیپینګ پریکټیسز پکار دي. بیا پراپر پروسیجرز وین هینډلنګ فلیمیبل مټیریل، چې مثال فلیمیبل مټیریل دا دی چې که ته پټرولو سره ډیلینګ کې یا داسې نور ډېر څیزونه دي مټیریل چې هغه موږ استعمالو نو هغې کې دا مسلې راتلی شي. what to do if fire breaks، که هغه فایر خور شي ډېر زیات شي and the proper use of fire extinguishers، چې دا که ډېر زیات شي نو بیا هم مسله کېږي. نو مختلف قسمه مسلې موږ سره راتلی شي. د elements of fire څه دي، د څه نه جوړ دي. fire needs 3 elements، دا ما پرون هم تاسو ته ویلي فایر ټرینګل ورته وایو. فیول دی، هیټ دی او اکسیجن دی. د دې شیزونو نه چې کوم دی موږ سره اور لګي، که دې کې هم نه وي نو بیا اور موږ سره نه لګي، هغه اور نشي لګېدی. بیا چې کوم دی فیول از anything that will burn when exposed، چې دې کې مثال ما سره ماچس هم شته دی اور اکسیجن خاص هوا کې وي، لکه عام روټین کې انسان چې ساه وغیره اخلي نو هغه دا وایي چې که موږ سره دغه وي او پټرول هم کله پراته نو دا مطلب دا دی چې ایزیلی اور لګېدی شي. فیول از anything مطلب کاغذ دی، کپړه ده، لرګی دی، سټیل تم دغه ټمپریچر نه پس لکه دا میلټ کیږي واپس، نو داسې ډېر شیزونه دي چې هغه یو ټمپریچر باندې اور اخلي. نو دغه مسلې کېدی شي ایکسپوز ټو هیټ، اټ کین بی سوالډ هم کېدی شي، لیکوډ هم کېدی شي، ګیس هم کېدی شي، مختلف مسلې کېدی شي. نو دا چې کوم دی مختلف پرابلمز وغیره موږ سره مطلب دا طریقه کار پکار دی موږ سره، یعنی بیا پرابلمز وغیره نور هم کریټ کېدی شي دې د وجې. نو فیول سورسز چې کوم دی انکلوډ پیپر ته هم اساني سره اور لګي، لرګي ته هم اور اساني سره لګي، داسې چې کوم آیل دی، ګریس وغیره شو، کیمیکل دی، نو دې ټولو ته اور اسانۍ سره لګي. بیا د لیډینګ هیټ سورسز دیٹ کوډ کاز دیز فیول سورس ټو برن، هغې د وجې اور لګېدی شي. انکلوډ الیکټریکسټي، سګرټ څوک څکي هغه چېرته غلط ځای کې لرګي نو بیا هغې د وجې هم اور وغیره لګېدی شي. مختلف مسلې کېدی شي. کټینګ اینډ ویلډینګ مسله هم کېدی شي. سپارکس فرام ټولز، ډفرنٹ ټولز نه سپارک وغیره کې نو هغې د وجې هم نقصان کېږي. ټو پریوینټ ا فایر فرام occurring you need to eliminate any of these elements needed for fire to exist، مطلب دا درې شیزونه دي. فیول دی موږ سره ټولو نه اول کې موږ سره فیول راشي، که فیول دی لرې که بیا که در سره ماچس وي یا دغه وي اور اکسیجن نه وي نو بیا دې کې اور نشي لګېدی چې دې درو کې موږ یو کم کړو. نو داسې تاسو ته ما ویلي ډفرنټ ځایونو کې ډفرنټ دغه وي. مثال یو ځای کې د پټرول د وجې اور لګېده نور پټرول موږ سپلای بند کړو اور هیټ هغه ځای کې خو موږ نشو ختمولی، مثال نو اکسیجن فایر بلینکټس یا سینډ وغیره پې موږ واچو نو هر ځای کې سیم فارموله نه اپلای کېږي، ټیک ده که نه. نو مطلب ډفرنټ ځایونو کې ډفرنټ طریقې سره به تاسو خپل مازغه به استعمالوئ، ریزنیبل پریکټیکیبل دې شیزونو ته به موږ ګورو. بیا ریزن آف برننګ فایر دی ولې وایي څه ریزنس دي د ګډ هاوس کیپینګ دی. که زموږ هاوس کیپینګ ګډ وي نو بیا دا مسلې نه کېږي. ټو هیلپ یو ټو سپریټ د هیټ سورسز فرام فیول سورسز، چې کم زموږ هیټ سورس دی هغه موږ د فیول نه به جدا کوو، یعنې دا ایزیلی اور اخیستی شي. دیس از ډن بای کیپینګ ویسٹ ټو منیمم، چې هغه ویسٹ چې کم دی هغه کمیږي هغې د وجې چانسز. اکوپمنټ ویل مینټین، چې پکار دی زموږ کم اکوپمنټس دي چې هغه ویل مینټین وي، چې پراپر صحیح طریقې سره د هغې دیکبال شوي وي. اینڈ سټوریج ایریا ارګنایز، چې هر څه خپل ځای باندې پراته وي، داسې نه وي چې ګډ وډ وي هر څه. نو وایي دا طریقې سره دا نه دی پکار. پورلی کیپ فیسیلیټي دا د حوالې سره چې کوم وایو
نو دا مونږ ګورو چې دا څه وایي. هغوی چې poorly kept facilities increase the chances of fire and allow a fire to quickly get out of hand. نو وایي چې کم پور کیپ دی لکه که پور طریقې سره ستاسو هینډلنګ او سیفټي نه فالو کوئ نو هغې د وجې اور اسانۍ سره سپریډ کېږي، زیاتېږي، خورېږي او نقصان زیاتېدی شي هغې د وجې. نو وایي چې داسې نه دی پکار، مونږ ته پکار چې که اور ولګي هغه ځای مونږ بلاک کړو چې هغې د وجې اور نور سپریډ نه شي، خور نه شي، ګنې بیا مسله کریټ کوي. کیپ آل اکوپمنټس اینڈ ټول دی ویل مینټین، چې هر څه خپل خپل ځای باندې ټیک طریقې سره وي. Deposits of oil and wood dust on tools or machinery can catch on fire by spark. مثال یو زه دغه استعمالوم د موبایل چارج او هغې باندې معمولی سپارک کله کله کېږي، بورډ ته لګوم او په چارج باندې ما پټرول هم اچولي نو هغه ایزیلی اور اخیستی شي. نو وي داسې ډفرنټ ټولز دي چې هغه ته استعمالوي نو هغې ته ایزیلی اور لګېدی شي، هغې د وجې مسله موږ سره جوړېدی شي. دا خبره وشوله. نو بیا چې کوم دی نیکسټ ګورو چې څه حوالې سره موږ سره دغه دی. نو دا ټول ډفرنټ مسلې جوړېدی شي. دا اوس لاست دغه انشاءالله سټارټ کوو، دا به انشاءالله نن زموږ ختم شي. بیا چې کوم دی مشین ګارډز دي، لکه څنګه سیف ګارډ وي، لکه هغه د بایک سایډس ته سړی دغه کوي که هغه وغورځېږي بایک نو ټینکی ته نقصان نه رسي، بل دا فایده وي هغې نه چې مطلب انسان خپو ته لږ ډېر بچت کېږي. مشین ګارډ څه دي؟ کرش هینډ اینډ آرمز، لکه لاسونه او پوره لاس چې کمی آرمز، لکه د څنګه چې اودس کوو د آرم پورې موږ خپل لاسونه وینځو پوره. بیا سویډ فنګرز، لکه دا ګوتې هم درته مشین کې ګیرېدی شي یا خرابېدی شي، کټ کېدی شي. بلایندنس د نظر وغیره مسله هم کېدی شي. د لیسټ آف پاسبل مشین ریلیټډ انجریز، لکه څه پرزه راوځي د سترګو کې دې ولګي، بل ځای کې ولګي نو نقصان خو درته رسولی شي. انجریز از along as the horrifying، مطلب نقصان دې کېدی شي، هغې د وجې ډېر غټ نقصان کېږي. سیف ګارډ آر اسینشل، نو سیف ګارډ ټولو کې ضروري دي فار پروټیکټینګ ورکرز فرام مشینز اینڈ پریونټیبل انجریز، دا ډېر ضروري دي. بیا څه وایي؟ ګډ رول ټو ریمین any machine part function. وی ګډ رول څه دي؟ چې any machine of part دی چې هغه صحیح طریقې سره کار کوي. اور پروسیس which may cause injury must be safeguard، چې کم ځینه موږ ته خطر کېدي چې هغه موږ پروټیکټ کړو. څنګه ایوش کې مو ویلي، ریس اسسمنټ کې موږ ویلو که تاسو ته یادي، نو هغه هم دې حوالې سره. بیا کازز آف مشین انسیډنټ ایکسیډنټ سوري، چې دې د وجې ایکسیډنټس کېږي. څه کېږي؟ ریچنګ انټو کلیئر اکوپمنټ، مطلب چې پراپر کلیئر اکوپمنټ نو بیا خو چانسز نه وي کېږي. بیا کېږي ناٹ یوزنګ لاک اور ټیګ آؤٹ، مثال یوزي کې مسله نو هغه ځای کې پکار دی چې هغه ته لاک کې یا ټیګ ولګي. آسان اگزامپل دې باندې وګوره، ټیګ لګېدل یا ډینجر، لکه دا شیز خطرناک دی، که دې ته د لاس وړی نو بجلی وغیره دې نیوي شي، مسله درته جوړېدی شي. بیا ان اتورایز پرسن دی چې کم تن پې نه پوهېږي، ټرین شوی نه دی. او پرسن ډوینګ مینټیننس اور یوزنګ مشین، لکه مثال یو ماشوم دی هغه ته موبایل ورکړي، هغه پې نه پوهېږي، یا به اوبو ته هم لړه کوي، هر څه ته یې لړه کوي، ولې چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا مشین څه طریقې سره استعمالول دي. بیا څه وایي؟ میسنګ اور لوز مشین ګارډز دي چې هغه ځای کې یا میسنګ وي یا لوز وي نو هغې د وجې هم نقصان رسېدی شي موږ ته. یا پوینټ آف اپریشن دی چې کم اپریشن یا کم ځای کې کار کوو هغه ځای سیف پکار دی، که نه هغې د وجې نقصان کېدی شي. د پوینټ ویر ورک از پرفارم، مطلب پوینټ آف اپریشن مطلب دا اپریشن مطلب ضروري نه ده کټینګ کول، هر څه کار چې کې مثال ته ګاډی چلې هغه هم اپریشن کې راځي، چې ته یو کار کې لګیا یې نو دا ټول اپریشنز کې راځي. پرفارم آن مټیریل سچ ایز کټینګ، که څه شیزونه ته کټ کې یا شیپینګ شیپ وغیرہ ورکې، بورینګ کې لکه څنګه عام طور باندې کوي وغیرہ دا بورینګ کېږي. اور فارمنګ آف سټاف مسٹ بی ګارډډ، چې هغه سیف وي، نو دا ټول سیفټي چې کوم ریلیټډ شیزونه دا پکار دي. بیا ریکوایرمنټس آف سیف ګارډ څه دي؟ پریوینټ کانټیکټ دی چې هغه چې کوم خلک استعمالوي چې د هغې کانټیکټ پریوینټ کړي چې هغه نه استعمالوي. پریوینټ کانټیکټ څه مطلب؟ پریوینټ ورکرز باډي، چې د خلکو چې کوم ورکرز دي د هغه باډي سیف وي. کلاثنګ د هغې کپړې فرام کنټیکټینګ هیزرډ مووینګ پارټ، لکه مثال مشین کې ته کټینګ کې اوس تا کپړې پکې ونښلي نو هغه څنګه عام طور باندې که دا بایک زه اگزامپل درکړم نو هغه کپړې نیسي، دا چین چې وي هغې د وجې اکسیډنټس هم کېږي.
نو چې دې شیزونو ته به تاسو خیال کوئ د دې. بیا سیکیور پکار دی، فیمیلرلی firmly secure to machine and not easily removed، چې هغه پراپر سیکیور وي. بیا پروټیکټ فرام فالینګ object، چې هغه پروټیکټ وي چې څه شیزونه نشي راغورځېدی. فکس وي هر څه خپل ځای باندې. انشور دیٹ no objects can fall into moving parts، چې برنر سره غورځېدو چانسز نه وي چې زه څه کار کوم نو هغې کې به برنر سره وغورځېږي. بیا څه وي create no interference، هغې کې انټرفیرنس نه دی پکار. بیا وي must not prevent workers from performing the job quickly and comfortably، نو وی چې د چا کار کې چې کم دی مداخلت نه دی کول پکار. must not prevent، چې کم ورکرز دی هغه پریوینټ کول پکار دی from performing the job، چې زر زر وکړي and comfortably. بیا allow safe lubrications دی، لکه څنګه ما درته د ګاډي انجن آیل یا بایک داسې مختلف مشینز دي هغې دپاره لوبریکیشن موږ کوو، آیلز وغیره ورته ورکوو چې کار صحیح کوي. if possible وایي که possibly be able to lubricate the machine without removing safeguard، لکه مثال زه به دا ووایم چین کور دی، لکه چین کور لګېدلی نو ضروري نه ده چې زه چین کور ته کوز کوم بیا ورته آیل ورکم د چین ته، چې د بایک اگزامپل در کوم نو هغې کې الریډي یو معمولي نټ غونته کې ځای وي چې موږ لرې کړو هلته نه ایزیلی هغه ته لوبریکیټ کولی شي، غوړولی شي. که داسې نه کې دا بیا نقصان کوي. بیا د فکس ګارډز دي، داسې ګارډز دي چې هغه فکس وي، هغه هغې نه نه لرې کېږي. پرووایډ ا بیریر، مطلب هغه ځای کې ته لاس ورته نشي انټر کولی. لکه څنګه آسان اگزامپل چې کله تاسو بینک ته ځئ نو بینک والا داسې شیشې لګولې وي چې یو تن صرف لاس دغه کولی شي او خوله خبرو دپاره، نور هغې بیریرز لګولي وي. هغه فکس ګارډ دی، هغه څوک لرې کولی نشي، لکه به د شیشه څوک نشي اوړېدی ولې هغه فکس ګارډ وي. provide barrier هغې دپاره پکار دی. a permanent part of the machine preferable to all other types of guard، چې هغې دپاره دا هسې پکار دی. interlock guards دی وی when this type of guard is open or removed tripping mechanism، چې هغه ګارډ دی تر څو پورې نه بند کړی نو ګاډی نشي چلولی. لکه آسان اگزامپل د ګاډي به زه تاسو ته درکړم، لکه آسان اگزامپل مې د ګاډي درکړو چې تاسو سیل بیلټ نه اچولی نن سبا ګاډو کې، نو یو خو هغه تا ته الارم رایز کېږي ټیټ ټیټ داسې کېږي چې راته دا سیټ بیلټ وغیره دا ټول بندوبست ځان ته وکړه. د ټریپینګ میکانیزم اینډ پاور اټومیټکلی شټ، چې هغه اټومیټکلی هر څه کار پرېږدي او مشین چې کم دی آف کېږي. لکه مثال زه یم چې یاره بایک سټارټ که او بیا دا چابي ترې راوباسه نو چې لازمي خبر چې چابي دې اخوا که نو بس بیا خو بایک دی یا ګاډی هر څه مشین دی هغه آف کېږي. نو ډېر داسې مشینونه دي چې هغې نه ته څنګه سیف ګارډ لرې کې هغه بیا کار نه کوي. نو دا شیزونه به وایي خیال ساتئ. شټس اور ډس انګیج، مطلب هغه انګیج نه دي ساتل پکار، آف کول دي. اینڈ د مشین کین ناٹ سایکل اور بی سٹارټډ انټل د ګارډ بیک ان پلیس، مطلب چې هغه ځای کې تر څو پورې سیف ګارډ دی نه بند کړی هغه کار سټارټ کوي نه. آسان اگزامپل به د دې زه درکړم. اوون مې لیدلی دا چې کوم مونږ خوراک وغیره پکې ګرمو یا جوړو هغه څه وي چې تر څو پورې تا دروازه نه بنده کړی هغه کار نه کوي، لکه ګرمۍ نه سیزونه. که داسې مونږ د دې اپوزیټ وګورو فریج دی چې هغه مونږ دروازه کلو کړو هغه بیا یخوالی نه کوي، نو هغه یو قسم ګارډ دی چې هغه مونږ ته سیفټي پرووایډ کوي. نو ډفرنٹ شیزونه دي. بیا ایڈجسټیبل ګارډز دي، څه داسې ګارډز دي هغه ایڈجسټیبل وي چې هغه مونږ خپل مرضي مطابق کم زیات کولی شو. بیا پرووایډ ا بیریر وچ مې be adjusted to facilitate a variety of production operations، لکه دا ایڈجسټ کېږي دی کې ښه کار دغه دی. بیا سیلف ایڈجسټینګ ګارډ دی چې دا مونږ خپل مرضي مطابق خپل طریقې سره ایڈجسټ کولی شو. provide a barrier which move according to the size of stock entering the danger area، مطلب دا سیف ګارډ هغه حساب سره سیف کېدی شي، مطلب دا ایکسټینډیبل دی، کم زیات کېږي چې څومره د سابجیکټ سایز دی هغې مطابق دا کم زیات کېږي. بیا پل بیک ډیوایسز دي، څه داسې ډیوایسز دي څنګه تاسو ته ښکاري په دې لاسونو باندې دي ته دغه اچولی شوی دی چې دې لاسونه چېرته مشین کې وننښلي، که دې ډېر زور لګوي نو دا ربړ د دې دا لاس شاته کړي لکه په زوره راکاږي، ولې چې دا تن ډینجر ایریا ته ځي داخلیږي نو هغې د وجې دې دا داسې سیسټم کړی دی. یوټیلایز ا سیریز اف کیبل اټیچ ټو د اپریټرز هینډ، چې د هغه لاسونو ته دا تاسو اچولي وي چې که هغه یو ځای ته انټر کېږي خطرناک نو هغې لیمټ نه که زیاتېږي نو چې دا لاس د ده واپس خپله شاته کېږي. بیا الاو اکسیس
to the point of operation چې هغه ځای ته allow وي when the slide or ram is up. نو دې دپاره وي بیا withdraw hands when the slide ram begin is descent چې مطلب دا دی هغه وایي چې د دې دپاره دا یو بیسټ سیفټي طریقه ده ولې چې که یو ځای کې داسې مسله وي نو هغه بیا خپله تا لاس وغیره پل کی واپس شاته لاړ شي لکه هغه سیفټي دپاره ډېر بیسټ دی نقصان نه مونږ بچ کیدی شو. بیا ریسټرین ډیوایسز دي داسې څه ډیوایسز څنګه د دې لاس وغیره ته اچولی شوي دي بیلټ غونته کې لکه څنګه ګاډي کې سیټ بیلټ وي نو دا مثل کې سیفټي بیلټ ورته مونږ ویلی شو. uses cable or straps attached to the operator's hand and fixed point دا یې دپاره مونږ استعمالو. بیا وي must be adjusted to let the operator hands travel within predetermined safe area چې کوم ایریا سیف وي چې هغې پورې دی لاس مخکې کوي که هغې نه دی لاس نور مخکې کوي نو هغه ته بیا نقصان رسېدی شي. لکه څنګه دا تن تاسو ته ښکاري دی دلته د کټینګ وغیره کار کوي لګیا دی نو هغه وایي چېرې داسې په کار دی چې دې نه زیات د لاس مخکې نه ځي ولې دې ځي پورې خو کټینګ نه کي او که دې ګوتې وغیره دلته روړي نو کیدی شي مشین د چې کوم دی د لاس وغیره کټ شو ته نقصان ورسي نو وایي ډفرنٹ مسلې ورسره کیدی شي. بیا څه وی هینډ فیډینګ ټولز آر آفن نیسسري هینډ فیډینګ ټولز ضروري دي دې دپاره چې if the operation involve placing material into the danger area چې لکه مثال یو شیز ته اوچته اور ایږدي لکه فیکټریانو کې زیاتر داسې جابز وي چې سامان اوچته اور واپس ایږدي. بیا چې کوم دی سیفټي ټرپ وایر دی چې داسې سیفټي ټرپ وایرز وغیره مونږ استعمالو. ډیوایس لوکیټډ اراؤنډ د پیرامیټر آف نیئر د ډینجر ایریا چې کوم هغه ډینجر ایریا ته انټر کیږي هغې دپاره مونږ دا استعمالو. اپریټر must be able to reach the cable to stop the machine وی اپریټر ته پکار دی چې هغه must be able to reach cable to stop the machine چې هغه د هغې دومره قابل چې هغه ماشین سټاپ یا آن کولی شي. بیا داسې سیف ګارډ دی یا ګیټ ورته مونږ ویلی شو نو هغه هم ضروري دی. بیا وی موویبل بیریئر ډیوایسز دی which protect the operators at the point of operation. وی موویبل بیریئرز چې کوم دی هغه ډیوایسز which protect the operators هغه پروټیکټ کوي اپریټرز چې کوم دي څه ته د پوینټ آف اپریشن کوم ځای کې ته کار کې بیفور د مشین سایکل کین بی سټارټډ لکه تر څو پورې دا ګیټ ته نه بند کړی هغه به کار نه کوي. لکه آسان اگزامپل ما تاسو ته اوون درکو چې هغه ګیټ مونږ تر څو پورې نه وي د اوون بند کړی نو هغه کار نه کوي. بیا وی if the gate does not fully close machine will not function که ګیټ ته صحیح نه بند کړی نو ماشین به صحیح کار نه کوي نه به سټارټېږي. بیا سیف ګارډ بای ډسټنس لکه تاسو ډسټنس نه هم کار کولی شي. locate the machine or its dangerous moving part so that they are not accessible or do not present a hazard to a worker during normal operation. We locate the machine locate کول د machine or its dangerous moving part کدا ایسا پارټس وغیره وي هغې د وجې نقصان کیدی شي that are not accessible چې هلته نه تا ته ایزیلی accessible نه مطلب چې لاس وغیره د نه رسي اسانه سره do not present a hazard to a worker چې ورکر سیف وي during normal operation چې کم نارمل څه کار وغیره کوي هغې حوالې سره. بیا maintain a safe distance from the danger area چې پراپر هغه سیف ډسټنس یو پکار دی چې هغه هلته نه سیف وي هغه ډینجر ایریا کې نه داخلیږي نو دې ته به تاسو خیال ساتئ. بیا چې کوم دی روبوټس دي داسې څه روبوټس لکه موسټلی کمپنیانو کې کار چې کوم دی الټومیټک کېږي لکه روبوټس او داسې نور مشینز دي هغې خپله هر څه کار خپله کوي اټومیټک وي موسټلی صرف یو دوه تنان ولاړ یا هغې د هغې سپرویژن وغیره کوي چې کار صحیح کېږي یا نه. نو بیا څه وي مشینز دیٹ لوډ اینڈ انلوډ چې هغه کار کې لوډینګ کوي اوچتوي یا ایږدي واپس. اسمبلز پارټ چې دا یې پارټس وغیره دا کوي. بیا وایي ټرانسفر آبجیکټس دي چې څه آبجیکټس وغیره ټرانسفر کوي او پرفارم ادر ټاسک داسې نور څه ټاسک وغیره کیدی شي. بیا یوزډ ان های پروډکشن پروسیسز دپاره استعمالیږي. ریکوایرډ ریپیټډ روټین دا روټین کې چې کم کار کېږي هغې دپاره دی where they prevent other hazards to employ چې هلته هغه نور چې کوم امپلای دی چې هغې ته نقصان ونه رسي. بیا پروټیکټیو شیلډز دي دې باره کې مونږ وایو these do not give complete protection from machine hazard ولې شیلډ دا خو یو ځای کې به لګېدلی خو د دې مطلب دا نه چې دا فل سیف دی. these do not give complete protection full protection نه ورکوي but do provide some protection from flying particles لکه مثال ته داسې لرګي وغیره کټ کې بل څه
نو که خیال مو کړی هغې نه بوره موره وي هغه الوځي، او که پکې دی ورته لګولې ګرمي وي نو هغې د وجې هم نقصان کیدی شي. لکه دې داسې مټیریلز دي چې هغه نقصان کوي. بیا هولډینګ ټولز دي چې داسې ډېر شیزونه دي چې هغه مونږ هولډ کوو نو هغې د وجې نقصان وغیره کیدی شي. یوز ټو پلیس اینڈ ریموو سټاک ان ډینجر ایریا، چې دا مونږ ټولز وغیره استعمالو. لکه عام اگزامپل به زه کور والا درکړم چې سړی کچن کې څه پخوي را پخوي نو هغې دپاره چې کوم دی کپګیر یا داسې نور ډېر چمچ وغیره داسې دغه وي چې ډایرکټ خو ته لاس سره هغه نشي مکس کولی یا ولې هغه ګرم وي. نو داسې ډېر زیات مونږ سره هینډلینګ ټولز دي چې هغې مدد سره هغه مونږ کولاو. داسې نټس دي هغه نه لاس سره مونږ فل ټایټ کولی شو. د هغې دپاره څه نه څه مونږ سره به ټول په کار وي نو هله به هغه صحیح کار کوي. بیا مشین سیف ګارډ بټ ا سپلیمنټ، دا آپشنل دی که ته یوز کې یا نه، خو موسټلی د نه علاوه مونږ کار نشو کولی. بیا ګارډینګ فین بلیډز دي، لکه څنګه د عام پکې اگزامپل یې راکړی چې دا پکې چې کم دی وزر یې تاویږي نو دې نه مونږ ته نقصان را رسېدی شي. نو دې دپاره دي خلکو که پکې ته چې جالی لګېدلی، لکه د چت والا پکې ته خو جالی نه وي لګېدلی، نو دا دی چې دې نه مونږ ته نقصان رسېدی شي. نو وایي چې د دې خیال به تاسو کوئ وین د پیریفري اف د بلیډز، لکه دا چې کم فین وي د سټینډ والا پکې نو دې ته تاسو به کتلی دا جالی لګېدلی چېرې د چا لاس وغیره دې سره ټچ نشي ولی دا کپړې وغیره هم رانیسي او نقصان رسولی شي. فین از لیس دین 7 feet above the floor of working blades، دا د بلیډز خبره کړې ده. feet above the floor or working level. بیا د بلیډ must be guarded، چې بلیډ چې کوم دی پراپر ګارډ دا یې چې کوم دی سیفټي شوي having opening or no larger than 1/2 inches، لکه نیم انچ نه هم کم، لکه 1/2 مطلب دی نیم انچي. لکه دا سوري مو کتلي ډېر واړه وي، لکه موسټلی سړی دې ته لاس وغیره نشي ګوتې وغیره انټر کولی، خو ماشومان ډېر ورانی دای لاسونه هم ورکوټي نو هغې داسې شیزونو کې لاسونه وهي نو هغې د وجه نقصان کیدی شي. بیا وایي مشین سیفټي ده، چې د مشین سیفټي خبره مونږ دلته کې ګورو چې دا څه حوالې سره مونږ سره دغه دی خبره شوې ده. او کار هم تقریبا بس دی کې زمونږ لاست سلایډ دی، بس دا انشاءالله اوس به ختم شي. صحیح ده. نو مونږ سره وایي مشین سیفټي چې کوم ریسپانسیبلیټیز دي نو دې حوالې سره مونږ وایو. نو منیجمنټ څه دی؟ انشور آل مشینری از پراپرلی ګارډ، چې کوم زمونږ څومره مشینری د هغه پراپرلی سیف ده، هغې چې کوم دی مونږ حفاظت وغیره کوو. بیا سوپروایزر دی چې کوم مشران دي هغه ځکه د هغې سوپرویژن کوي. ټرین امپلایز دي هغې دپاره چې مونږ تران ټرین کړي وي آن سپیسیفک ګارډ رولز، سپیسیفک ګارډ رولز ورته پکار دي ان دیر ایریز چې کوم ځای کې هغې کار کوي چې هغه ځای سیف وي. انشور مشین ګارډز ریمین ان د پلیس اینڈ فنکشنل، چې کوم ګارډز دي مشین ګارډ چې هغه په هغه ځای کې وي اور سیف وي، فنکشنل وي چې هغه ځای کې صحیح کار کوي. امیډیټلی کریکټ مشین ګارډ ډیفیشنسیز، چې کوم ځای کې درته لګي مشین کې مسله ده هغه مسله حل کول پکار دي. بیا د امپلایز خبره ده ډو ناٹ ریموو ګارډز، نو چې کوم ګارډز دي هغه نه دي ریموو کول پکار. یو کې زو انشاءالله امپلایز باره کې مونږ خبره کوو چې امپلایز دپاره هم دا ضروري خدا څه وایي چې امپلایز دي ډو ناٹ ریموو ګارډ انلیس مشین از لاک، چې سیف ګارډ دی هغه تر هغې پورې نه وي لرې کول پکار ته څو پورې هغه مشین لاک نه وي، تاله وغیره دی نه یا اچولی یا په هغې سټیکر دی نه لګولی. عام اگزامپل چې کوم دی د دې ATM مشین دی چې هلته هغه کله کار نه کوي نو په هغې باندې خلک پوسټر یا داسې دغه ولګوي چې هغې نه مونږ سره پته لګي چې یاره دا چې کوم دی مونږ سره دغه نه کېږي خرابېږي نه. لکه مطلب دی دا دی چې هغه هغې باندې لیکلی شوي چې مشین ناٹ اپریټینګ یا خراب دی، مطلب داسې آؤٹ آف آپریشن یا آؤٹ آف آرډر داسې سټیکر وغیره یا دغې پې لګولي وي. بیا څه وایي ریپورټ مشین ګارډز پرابلم ټو سپروایزر، چې کوم مشران دي هغې به انفارم کوي د حوالې سره امیډیټلی. بیا دا ډو ناٹ اپریټ اکوپمنټ انلیس ګارډز آر ان پلیس، نو وایي چې هغه مشین وغیره به نه اپریټ کوي انلیس چې ګارډز هغې خپل ځای باندې وي. بیا دې نه مخکې مونږ سره دی ټریننګ دی. ټریننګ مست دی چې هر یو تن وي چې هغه مونږ پراپر ټرین کړی وي. هیزرډ اسوسیټډ وذ پارټیکولر مشین، د هر یو مشین نه بیل بیل هیزرډس کیدی شي نو هغې به مونږ خیال ساتو لازمي. how the safeguards provide protection and the hazards for which they are intended، چې لکه safeguards مونږ سره پکار وي. how the safeguard provide protection and hazard، چې protection ورکړي خلکو ته د hazard نه خطرې نه which they are intended، چې هغې د وجې نقصان رسېدی شي. نو دې دغه ته به مونږ ګورو
بیا how and why how to use the safeguard چې څنګه به استعمالو ولې استعمالو کوم ځای کې به استعمالو دا ټولې خبرې how and when safeguard چې کله به استعمالو اور کله به استعمالو can be removed چې کله هلته نه اخوا کولی شو by whom څوک کې اخوا کولی شي چا سره د هغې اتھارټي وي بیا وایي what to do if a safeguard is damaged نو که safeguard damage شوي نو بیا څه کول پکار دی or unable to provide adequate protection نو بیا څه کول پکار دی دا ټول شیزونه چې تاسو ته پته وي او داسې چې کوم دی زمونږ د اوشه چې کوم دی دا زمونږ نن کمپلیټ شو اوس تاسو څه کوېسچن وغیره یي څه پرابلم وغیره یي څه تپوس وي نو تاسو مانه کولی شئ نو دلته نن زمونږ